أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفصل الثالث عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سبحت ثم كبرت قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه رواه احمد. دا گوره حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول اللہ د حضرت سعد ابن معاذ د جنازی قصہ کی. سعد ابن معاذ د رسول الله صلی الله علیه وسلم جلیل القدر ملګری دی، د اوس قبیله مشر دی او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په انصارو کې اولنې غون خاندان چې ایمان راوړی هغه د سعد ابن معاذ دی. د بیعت عقبه اوله او ثانیه په منځ کې د دور کې د مسلمان شوی دی. ټول خاندان چې مسلمانېده نو د سعد ابن معاذ دی چې د ښځه د بچي دی په خپله روح کور مسلمانو او په هغه زمانې کې به بچی به مسلمانو کافر به پلارو دغه شانې ښځه خاوند دا مختلف مسایل به وو. خو سعد ابن معاذ باندې الله دا مهرباني کړې وه چې د ټول کور چې و هغه مسلمانان شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په ډېرو غزاګانو کې شریک دی، په احد کې ورسره شریک دی، په بدر کې ورسره شریک دی، په خندق کې ورسره شریک دی او په سرایا کې ورسره هم شریک دی. خو په خندق کې چې کله د کافرو د طرف نه ګزارونه کېده نو په دغې دوران کې سعد ابن معاذ زخمی شو. په دې پنډۍ باندې په دې ورون باندې زخمی شو، هغه وینه ترې ډېره وبهېده. خو ډېر سخت ټایم و نو دعا یې کړې وه چې یا الله دې کومو خلکو زموږ سره غداري وکړه چې دې له مو جواب نه یې ورکړی که نه د هغې پورې مې مه وژنه. الله تعالی د هغې پورې دی ژوندی ساتلی. خو چې کله وفات شو نو جنازه یې چا وکړه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم یې جنازه وکړه. نو چې جنازه یې وکړه او په دې قبر کې کېښودی شو، تختې پې کېښودی شي، خاوره پې راواړېله شوه. په دې دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحان الله، نو دا راوي حضرت جابر وایي موږ هم ویل چې سبحان الله، بس رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخه وایي سبحان الله سبحان الله سبحان الله او موږ هم سبحان الله سبحان الله وایو. چې لږ ساعت وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر، نو وایي موږ هم ویل چې الله اکبر. نو بیا هم پیغمبر علیه السلام ته وایي د الله پیغمبره دا سبحان الله دې ولې ووایه او د الله اکبر دې ولې ووایه. نو دا حضرت جابر وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ووایي چې دا حضرت سعد ابن معاذ څونه لوی جلیل القدر ملګری دی، څونه نیکۍ دي، څونه د اخلاص نه ډک عملونه یې کړي دي. خو دا قبر پې راتنګ شو. چې قبر پې راتنګ شو نو موږ دا سبحان الله الحمدلله د دې دپاره ووایو چې الله تعالی زموږ په دې سبحان الله الحمدلله په دې ذکر باندې په دې دعاګانو باندې موږ څه وکړو؟ دا د دې دا قبر الله تعالی بیرته پراخه کړي. دا موږ د دعا په طور باندې وویله. وی د الله اکبر دی ولې ووایو؟ دا مو ځکه ووایو چې د الله اکبر د وینا سره هغه قبر بیرته پراخه شو، بیرته پې څه شو؟ پراخه شو. په دې وجه باندې یوه خبره ترې دا ثابته شوه چې د قبر په غاړه سړی ولاړ دی او د مړي رخصتانه کوي نو په دغه ټایم کې ګوره هغه د سبحان الله الحمدلله ویل ځان لم پیدا کوي، هغه ته هم پیدا رسوي. او د الله اکبر وینا چې دا نو ګوره د الله اکبر سره الله تعالی بیا د هغه قبر پراخه کړو نو دا هغه ور وجني، کوم ور چې په دې قبر باندې رکیږي هغه وجني. درېمه د حدیث نه دا معلومه شو چې ګوره
سعد ابن معاذ ته په قبر کې هغه د تکلیف میلاویږي نو عام انسان ته چې دی نو به ولې نه میلاویږي نو سعد ابن معاذ خو په ژوندیني باندې ګرځېدونکی جنتي و په هغه قبر ولې تنګ شو علما وایي ویره سعد ابن معاذ خو جنتي و خو په دې قبر کې د ایښودو سره د ده څه کمزوري چې وه الله تعالی د هغې د معاف کولو دپاره پیغمبر علیه السلام ته صرف دا وښوده بل چا خو هغه نه لیده نو د دې سره د حضرت معاذ هغه کمزوریانې چې وي نو هغه الله تعالی ختم کړي او د الله سره چې ځان له ملاقات دی نو هلته بالکل صفا سوتره چې دی نو د الله خواله لري نو عن جابر د حضرت جابر نه روایت دی قال دی وی خرجنا موږ ووتو مع رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الى سعد ابن معاذ یعنی الى جنازه سعد ابن معاذ د سعد ابن معاذ جنازې له لاړو حين توفي کله چې سعد ابن معاذ وفات شو فلما صلى کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه وکړه ووضع او کې خو شو دا سعد بن معاذ په قبري په خپل قبر کې وسویا او اوار کړی شو علیه په د باندې خاورې او دا قبر ته شو اوار کړی شو سبح رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم پتی د باندې ول سبحان الله سبحان الله نو دا وی په سبحنا طویلا منګ مو سره ډېر سات سبحان الله سبحان الله ویل ثم كبر بیا الله بیا پیغمبر علیہ السلام الله اکبر وایو فکبرنا نو منګم الله اکبر وایو فقیل چاوی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لما سبحت دا سبحان الله دی ولی وایو ثم كبرت بیا د الله اکبر ولی وایو قال نو پیغمبر علیہ السلام لقد تضايقا یقینا تنشو على هذا العبد الصالح پدې نیکامل سړی باندې قبره د قبر حتی تر دې فرجه چې کولاو کو هغه الله والله تعالی عنه دا غنا زمونږ د ذکر سره او زمونږ د الله اکبر سره د پیغمبر د دعا سره الله تعالی دا هغه قبر سکو بیرته پراخه یاد شو وعن ابن عمر د حضرت عبد الله ابن عمر نے روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم هذا الذي دا معاذ سعد ابن معاذ هغه کس دی تحرک چې لقیدل له د لپاره العرش عرش ګورا سعد ابن معاذ دونو جلیل القدر صحابي دی چې سعد ابن معاذ کله وفات شه نو د الله تعالی عرش خو دې دو د عزت او د احترام په خاطر باندې چایدا ترجمه کړي چې نه په کم کټ کې د سعد ابن معاذ پروت او هغه کټ ته مراد ده بهرحال دواړه مانو کې گنجائش ته دواړه کول شي هذا الذي دا هغه کس ده تحرک چې لقیدل له د در بار العرش د په مرګ باندې عرشم خوځیدل و عرش و خوځیدو نو چې عرش نه مراد د الله تعالی عرشي نو د عرش د لقیدو نه مراد څه دی یعنی الله تعالی د دې سعد ابن معاذ د ملاقات ته سو مینه وا نو د روح د ورتلو سره د الله تعالی محبت د وجنه دغه خو وفتحت له ابواب السماء او کلاو شوې د لپاره دروازې د اسمان ځکه چې ربنا ملائکه را کوزيږي درست راځي 70000 من الملائکه وشهده او حاضر شو د جنازې ته 70000 من الملائکه 70000 ملائک په دې جنازې کې شریک نو چې 70000 ملائک را کوزيدل اسمانونو دروازې ته کلاو شو د به چې ملائک راتل نو خدای الله رحمتونه مسراله وفتحت کلاو شو له د لپاره ابواب السماء دروازې د اسمان وشهده او حاضر شو دې ته 70000 او یا ذر من الملائکه ملائک لقد زمة یقینا زمه یعنی راجوخ کړی شو زمتن پر راجوخ کېدو سره دا قبر راجوخ کړی شو پر راجوخ کېدو سره ثم فرج عنه بیا دا جوخ کېدل څه شو کلاو کړی شو دنه ثم فرج بیا کلاو کړی شو عنه دنه یاد شو خبره وعن اسماء بنت ابي بكر حضرت اسماء بنت ابي بکر حضرت اسماء چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خینه ده د حضرت ابوبکر لور ده اغینا واقعا نقل لغم وی چې قالت دا وی د اسماء چې قام رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ردی خطیبا تقریر وکاو خطیب چاته وی تقریر کوونکی ته
فذكر فتنه القبر نو د ذکر وکړو د قبر د فتنو چې په قبر کې داسې کېږي التي اغه فتنه ذکر کړي یفتنو فيها المرء چې دغه فتنه ازمیل کېږي فيها پدې کې المرء سړی فلما ذكر ذلك کله چې پیغمبر علیہ السلام دا فتنې ذکر کولې نو ضج المسلمون ضجتن چغې والے مسلمانانو چغې وهل څنګه چغې د جړا چغې خان وسنګېدل پښتو کې د پارټه کرا دي وسنګېدل مسلمانان په سنګېدل سره چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر دا یو عذاب ذکر کاو کنه د مسلمانانو د وسنګېدل تاسو زنانا چې کومین هغه خلاصې کم په تقررونو کې کینی خدا نارینه چې کمی دا د بعد مقرر پر تقرر کې چغي وي نو دغه شانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر فتنې چې خبرې ذکر کولې نو ضج المسلمون وچغید الله مسلمانان د وسنګید الله مسلمانان پسنګیدل سره رواه البخاري هكذا وزاد النسائي حالت بيني وبينه هو نسائی په کې دا ټکه سنن نسائی چې د بخاري خو دغه د پور ذکر کړي خو سنن نسائی والا پکې د دې سره یو ټکی بلم سیوا کړی چې حضرت اسماء د سیویل چې حالت بیني و بین ان افهما حالت حایل شو بیني د ما په منځ کې و بین او په منځ ان افهما چې د پوهه شم یعنی زه پوه نشم په خبره زما او زما د پوهې په منځ کې څه شي راغی نو زه پوه نشم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کلام باندې څه شم ان افهما چې پوه شم کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره نو فلما سكنت کله چې چپ شو فلما کله چې سكنت خاموش شو زجتهم د دې خلکو هغه سنګېدل نو قلت ما پکې ویل لرجل یو سړی ته قریب مني چې ما ته لګ نږدې و څوک به ورور به تر به ماما به څوک به هغه ته وي بارك الله فيك الله دې برکتک ماذا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم څه خبره وکړه چې دا ټول خلک وسنګېدل قال نو سړی ورته ویل چې قد اوهي الیا پیغمبر علیه السلام ویل چې قد اوهي الیا ما ته دا وحی شوی د انکم چې تاسو به تفتنون عذابېږئ فی القبور په قبرونو کې قریبا من فتنه الدجال د فتنې د دجال ته نږدې څنګه چې د دجال له فتنې نه مخکې تاسو په دنیا باندې عذابېږئ دغه شان تاسو ته په قبرونو کې هم عذاب او سزا ملوي یعنی تاسو به په قبرونو کې عذابېږئ څنګه لکه څنګه چې دجال په آخره زمانه کې راشي په ژوندین تاسو په تکلیف کوي دغه شان په قبرونو کې هم تاسو کې عذابېږئ وعن جابر د حضرت جابر نه روایت دی رضی الله عنه عن النبي غدا قصه نقل خید پیغمبر علیہ السلام نقال وی چې اذا ادخل الميت کله چې دانه نکړی شي مړ سړی مړه خزه یا مړ سړی القبر قبر مثلت خیلت مثلت مطلب خیلت یا صورت شکل جوړ کړی شي له د در لپاره الشمس نور عند غروبها د پروتو پټو کې کله چې یو سړی مړ شي او په قبر کې دنه نکړی شي نو دا قبر کې خدن تیاری او الله تعالی ورته داسې حل وکړي چې دا قبر کې ورته داسې ماحول جوړ کړي لکه په هغه طرف کې چې نور پریودي په دې طرف باندې نو مثلت له الشمس شکل جوړ کړی شي در پر د نور نه عند غروبها د پریوتو بټم کې دا نور چې څنګه پریودي او دا سر ښکاری د قشانه وته دا نور ښکارا کړی شي پېجلسو نو د زرکین یمسه عینیه پستر ګلاس راکاږي دا وای کزه ودوم دا مړ وای کزه سوما ودوما يمسه لاس راکاږي عینیه خپل سترګو یقول او هغه ملائکه ته وای دعوني ما پرېږدئ اصلي زمونځ کومه دعوني ما پرېږدئ اصلي زمونځ کومه نو ګورئ نه نیک عمله سړی چې کم په مانځه عادت دی لکه ستاسو په دې کورونو کې چې کمې ښځې یا کم پلاران وروڼه دا په مانځه عادت دی نو چې دا پرې کټ کې پروت وي نو تاویږي راتاویږي د مانځه په ټایم کې نشي سملاستی فورن یې روانېږي جومات او چې کومه ښځه یا کم سړی دا په کور کې به بېلمازۍ عادت دی د سوپڼې زوی یا د سوپڼې لوري نو هغه چې د بانک ټیم شي بس دا به دغه ټیم کې وده شي یا به وده شي نو بیا به ته راپاسې په زور باندې نو چې څنګه د سړي عادت جوړ شي دغه شانې عادت الله تعالی بیا هغه په قبر کې موضوع کوي نو نیک عمله سړی به په قبر کې هم چل کوي وایي پرېږدئ اصلي لمونځ کوم دعوني پرېږدئ اصلي لمونځ کوم
وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم د حضرت ابو هريره روایت دی هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه حدیث نقل کوي قال دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې ان المیت بشک مړی يسير لارشي الى القبر قبرته یعنی په قبر کې دنه نکړی شي فيجلس الرجل نو کینی سړی په قبره په خپل قبر کې غیر فاذع نه یریدون کې فضا یریته وي غیر فاذع په داسې حالت کې چې یریدون کې نه دا په دې قبر کې د نیخ کینی خو یریږي نه ولا مشغوب او نه شور شرابه کوي سويمنا ثم يقال بیا وته ویلې شي فيما كنت لك تسنګ وي څنګه فيما كنت څنګه وخت تیر کړه ويقول دی وته كنت في الاسلام بس خو مسلمانو ما په اسلام می عملو ويقال بیا وته ویلې شي ما هذا الرجل دا سړی پیژنې نو ويقول دی وته محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اته چې کوم سړی دی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی جاءنا بالبينات دخو من واضح هدايات قرآن را تراوړې من عند الله د الله طرفنا فصدقناه موږ هغه کتاب تصدیق کړل ويقال له نو د بیا پر قبر کې ویل شي هل رايت الله الله دې چرته لیدلې نو فيقول دا مړ وته وي ما ينبغي لاحد نشي کولای څوک ان ير الله چې الله ویني الله څوک نشي لیدل نو ګور الله یې مو وایو صحیح پیغمبر تعارف هم صحیح وو د اسلام تعارف هم صحیح وو نو فيقال نو فيفرج کلاو کړی شي له د تفرجتن کلاویدل قبل النار ور طرف ته جهنم طرف ته لږه کلاو شي پینظر نو دا سړی وګوري الیها جهنم ته یحتمو چې چقی بعضها بعضی سره جهنم بعضها بعض لرا جهنم بعضی لکه څنګه چې راوړي د لمبه وي کله یو درو کله بل دی دغه شان د جهنم دا دغه چې دا دغه شان یو بل وهي يحتم بعضها بعضا چقی بعضی بعض لرا اللهم دې وسات فيقال نو ویل شي دې مړی ته انظر وګوره الاما اغذتا وقال الله او الله وتوي ثم يفرج له فرجه ثم يفرج بیا کلاو کړی شي له دته الله تعالی ملائکه تسوي چې دغه ته کلاو کې نو ثم يفرج دا غین رست بیا کلاو کړی شي له دته فرجتن کلاوې دل یو کړکې قبل الجنه جنت طرف ته فينظر الى ظهرتها نو دا سره ګوري دا غیغه شینکو اشینوالی ته وما فيها او هغه چې پدې کې دي وما فيها او چې پدې کې دي ويقال له نو ته ویل شي هذا مقعدها مقعدك دغه دې زیره ها جهنم نه زیره دغه جهنم چې درې دلو یریدلو وته جنت ته وکتل نو جنت تازه او شنو ورته پکې نو فيقال د تو ویل شي له د هذا مقعدك دغه د ناس ته زیره علی اليقین یقینی كنت ويت كنت وعليه مت على اليقين كنت ته په یقیني خبره باندې د توحید په عقیده باندې کلک ولاړ وي وعليه مت او باغې باندې مړی وعليه تبعث دغه توحید د عقیده مطابق به تر پاسې ان شاء الله تعالی ويجلس الرجل السوء او کین ولې شي ناکار سره په قبر کې فزعا يريدون کوي مشغوبا او هي پي کون کوي په يقال له نو ویلې شي د تفیم كنت څنګه یار فيقول دیوته لا ادري پته نه لګي فيقال له نو بیا وته ویلې شي ما هذا الرجل دا سره پیژنې فيقول دی سمعت الناس يقولون بس خلق جسول ما قبل ما ته پته نه لګي فقلته يقولون قولا خلق بخبره قولا فقلته ما قولا ويفرج له فرجة قبل الجنة نو کلاو بکلی شي له د فرجة یو کلاویدل قبل الجنة جنت طرف ته فينظر دی به وګوري الى ظهرتها اغتا د جنت ته وما اغثت فيها چې په جنت کې دی فيقال له نو دې سړي ته ویل شي انظر وګوره الى ما اغذتا صرف الله چې الله لري دې عن کستانه دغه زین جنت ته وګوره جنت خوشالي نه به وګوري نو بیا به ته ملائکه دا غزیو چې د ستاسو د پاره او خوستانه الله وسړی لري نو ثم يفرج بیا به کلاو کړی شي له د فرجتن یو کړکی ال النار ور طرف ته وينظر اليها دې به ګوري هغه طرف ته يحتم بعضها بعضا
چې چقی به بعضې ثبات لره فیقال له ده ته به وویلی شي هذا مقعدک علی الشک هذا مقعدک دغه ځای دی ښه دې کې به اوس پروت دی نو علی الشک کنته تر اسلام متعلق په شک کې وي په دنیا کې هم وعلیه مت او په هغې باندې مړه مې وعلیه تبعث او په هغې به راپاسې هم ان شاء الله تعالی رواه ابن ماجه یاد شو واړوئ شاباش